الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن بد وکیل په باره کې څه مسائل وایو. یو کس ته هغه خپل سکار کولی شي، نو هغه دغه اختیار هم لري چې د ځان دپاره یو وکیل ونیسي. وکیل معنا یو کس ته ووایي چې ته لاړ شه او ته ماله دا پلانکې شی واخله، دا د وکیل شو. یا ته زما د طرف نه په نکاح کې ایجاب او قبول کا، یا ته ماله دا پلانکې شی خرڅ کا، نو په شریعت کې دې ته وکیل ویل کېږي. اوس یو کس ته مسله دا ده، یو کس ته تا ورته ووایي چې پلانکي کساب خواته لاړ شه او ماله ترېنه غوښه واخله. اوس ته د هغه وکیل شوې، ته لاړې د کساب نه دې غوښه راواغسته او د خپل مالک له دې ورکړله. اوس کساب ته دا اختیار نشته چې دی راشي او د مالک نه پیسې وغواړي. دا کساب که پیسې غواړي دا به د وکیل نه غواړي، او وکیل به رالګي، دی به د خپل مالک نه پیسې غواړي، نو کساب له به یې ورکوي. بله مسئله دا ده، که دغې مالک د خپل وکیل ته وایي چې دا پلانکې شی ووړه او دا خرڅ کا، او هغه وکیل لاړ او دغه شی یې خرڅ کو، اوس چې په چا باندې خرڅ کړی، دا مالک دا اختیار نه لري چې لاړ شي او هغه کس ته وایي چې ماله د دې پیسې راکړه. د هغه کس نه مطالبه دا وکیل کوي، وکیل به د هغه نه پیسې حاصلوي او د خپل مالک له به یې ورکوي. بله مسئله دا ده، یو سړی دی هغه خپل نوکر ته ووایي چې ورشه او ماله دا پلانکې شی واخله. اوس دغه مالک دغه نوکر لاړو، دا نوکر چې موږ ورته وکیل وایو دی لاړو او یو شیز یې واغستو. اوس دا نوکر دی چې دی مالک ته دا شی ورکوي، نو دې ته دغه وخت کې هم دا مطالبه کولی شي چې پیسې راکړه، نو دا شی به در کومه. خو که چېرته دغې نوکر دی وکیل دا شیز د 5 ورځو په نیټه یا د 2 ورځو په نیټه یا د 4 ورځو په نیټه باندې راغستی وي، نو بیا دی وکیل ته دی نوکر ته دا اجازت نشته چې د مالک نه مخکې پیسې راواخلي. دا بله مسله شو. بله مسئله دا ده، یو سړی دی هغه یو کس ته ووایي چې ته لاړ شه او دې پلانکي سره چې کومه بیزه ده دا ته ماله په 2 روپۍ باندې واخله. دغه وکیل لاړو او هلته یې د ده نه بیزه اخسته، نو که چېرته په 2 روپۍ یې بیزه واغسته، نو دا دی مالک له دی ورکولی شي، دا د مالک حق دی. اوس دا بیزه دی د خپل ځان دپاره دا وکیل نشي اغستی، خو که چېرته دی د دې پیسې زیاتې ورکي، نو بیا د خپل ځان دپاره دا بیزه اغستی شي، ځکه چې مالک خو دله صرف 2 روپۍ ورکړی دي. اوس دی په زیاتو باندې اخلي، نو دی زیات دی ته حق دا حاصل دی چې که ځان له اغستی شي نو ځان له دې واخلي. نو دغه شانتې وکیل دی ته ویلی کېږي چې ته خپل کوم کار کولی شي
ته دا اختیار لري چې ته د خپل ځان دپاره یو کس مقرر کړي او هغه ته ووایې چې یاره ته ماله دا پلان کې شی واخله یا ته ماله دا پلان کې شی خرڅ کا یا ته دې نکاح کې ایجاب او قبول وکړه. نو په شریعت کې دې کس ته وکیل ویل کېږي کوم ته چې ته اختیار ورکړي دې ته وکیل ویل کېږي. نو دا ته د ځان دپاره نیسلی شي او باقاعده ته چې کم کار کول غواړې په د باندې نو دی هغه کار کولی شي. نو دا یو څو مسایل دي. اکثر زموږ په معاشره کې داسې سوداګانې کېږي چې ته ماله پلان کې نه واخله دا شی یا ته ماله په پلان کې خرڅ کا، دا قسمه سوداګانې دا کېږي. نو دا یو څو مسایل دي، دا یاد ساتئ، نور مسلمانانو سره شیر کوي. جزاکم الله احسن الجزاء. او چې کم مسائل تاسو غواړئ هغه موږ ته ضرور په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ به هغه هم بیانو. جزاکم الله احسن.